طبقات ابن سعد یو کتاب دی هغه لیکلی دي چې آدم علیه السلام کله جنت نه راتلو نو ځان سره یې 9 څیزونه راوړي څو څیزونه یې راوړي جي 9 څیزونه ځان سره راوړي. نمبر 1 حجر اسود یې ځان سره راوړی. دویم د جنت د ونو پاڼې ځان سره راوړی وي. کله چې هغه میوه یې وخوړه که نه نو دا لباس دې پوش نو جنت پاڼې بیا قرآن پخپله وایي جنت پاڼې باندې ځان پټوي. او دریم نمبر آس یوه ونه ده لکه دنیا کې ورته موږ شاتوت به ووایو د دې نه ځان له آسا جوړه کړې وه دې نه ځان له څه جوړه کړې وه پونټۍ نو دا یې ځان سره هلته نه جنت نه یې راوړې وه. او څلورم طبقات ابن سعد کوي بیلچې ځان سره راوړې وه. او پنځم کوداله ځان سره درشا راوړې وه کوداله کوداله ځان سره راوړې وه. او شپږم نمبر صنوبر یو ونه ده د هغې لرګی یا د هغې تخم یې ځان سره راوړې وه خوشبوداره ونه ده خوشبوداره. او اووم نمبر سندان سانچه چې ورته وایي دا یې ځان سره راوړې وه. موږ چې بېسیزونه جوړو د اوسپنې یا د نورو سیزونو جوړو که نه سانچه کې ویلې شوي اوسپنه واچوي او بل شی دې جوړ کړي دا یې ځان سره راوړی و. او اتم سټک یې وایي ځان سره راوړی و سټک. او نهم دا یو چمټه ده غټه چمټۍ دا خلک د اور نه پې سیزونه راوچتوي او هغه پکې ږدي کتلی مې داسې خولې وي انبور غونتی کې. نو دا 9 سیزونه حضرت آدم علیه السلام چېرته ځان سره راوړي جنت نه راوړي. طبقات